بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو کتونکو، وروستو ورځو کې یو کس د غیرت په نوم باندې اول خپل رور وجلیو، د هغې نه پسې بیا خپله ښځه وجلې ده. دا ښځه چې کوم دا د 5 بچو مور وه. دا ملزم چې کوم دی دا پولیس گرفتار کړی دی. دې ملزم دا پیلنۍ وقوعه کوم ځای کې کړې وه، بیا خپله ښځه یې چېرته وجلې وه، بیا دا دومره وخت تیر کړی چرته و، د پولیس گرفتار کړی څنګه دی، او د دې ټولې وقوعې او د کوم وجه باندې چې د دا 2 قتلونه کړي دي څه ویلي دي، د په خپل تفتیش کې څه بیان ورکړی دی، دا ټول تفصیل تاسو له دې ننني رپورټ کې درکو. د موجوده معاشرې او دې حالاتو ته چې ګورو نو دا یو ډېر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی، ضرور وګورئ. اشفاق خان دلته تاسو سره یو ملزم دی چې د خپل رور هم وجلی دی، خپله ښځه هم د غیرت په نوم باندې وجلې ده. د دې وقوعې څه ډیټیل دی؟ مهرباني دا 12 باندې تاسو مخکې هم راغلی 12 اپریل باندې موږ ته چواګوجور کې یو ډیډ باډي ملو شوې وه چې کوم بغیرت نوم باندې خپل خاوند ویشتې وه او بیسیکل دي تعلق صوابۍ سره دې کې په سیم ډے باندې چې کوم دا ملزم دا ونیول شو صوابۍ کې پولیس سره ټرانسفر کړ، پولیس سره چمکني پولیس سره دا کسټډي کې دی. هغه انټروګیشن کې وی چې 6 جنوري باندې ما خپل ډور وجلې دی په دې باندې چې د مبینه زما ښځې سره غلط تعلقاتو هغې باندې ما منې خپل ډور ویشته. لیټران دا په اپریل کې چواګوجور کې د شرم د وجې زه راغلم، دلته ما خپله کډه راوړه، د ښځې سره ما تعلق هم بیا بحال که میاشت نیمه دلته ومه، خو بیا هم خوند نه کو، وسوسې مې په زړه کې وې. نو بیا مې دا خپله ښځه پلان مې که بهر مې وویسته چکر په بانه باندې او هلته مې بیا وویشته. سر ملزم چې کم الزام لګی چې په جنوري کې د خپل رور وجلی و که نه، هغې کیس حوالې سره داسې ویلي دي چې یاره زه چېرته وم، زما شک څنګه پیدا شوی، ورور یې ویشتې څنګه و؟ دی خو زما آرمي نه چې ریټایر شوم بیا ما سکیورټي ګارډ جاب کو، زه بهر سیلکوټ کې ما جاب کو. ما ته مختلف خلکو وی کور نه هم راته وی چې په ښځه باندې نظر ساته، خو ما یقین نه کو. دی وایي چې دا تعلقات دی پروان چړو شو په 2013 کې کله ما پلار بیمار و موږ سی ایم ایچ کې داخل کړو پېښور کې، نو زه به چونکې هغه سره زیاتره ما وخت تېرو نو دې سره دې تعلق هغه ټایم نه بیا ډیولپ شو. زما پې شک راغی نو ما ته دا محسوس هم شوه، بلکې دې دا پلانینګ هم کړو چې وایي چې دا خاوند به خپل د مخې نه لر کړم، بیا به تا سره واده وکړم. د موبایل میسیجز د دې ریکارډینګ ورته په لاس راغلو، بیا د پلان کو د خپل ډوره بیا وویشته. او دی وایي د خو داسې په انټروګیشن کې وی که نه چې با کله رور وویشتو په کم سهار باندې هغه مونځ له روانو، په دغه ورځ مې ښځه مې ویشته، نو بیا څه وی چې ولې رانه بچ و؟ او دا وایي چې ما راغلم ښځه مې مونځ ته ولاړه وه، نو ما چې دا مونځ وکړي نو هغې نه پس پې بیا زه ولم. خو دا ټایم کې زما بچي او کمباینډ فیملی دا زما ورونه هغې پوه شو نو تماچه نه واخیسته لاس، نو دا زما نه بچ شوه. دی خو بیا د پولیس د گرفتارۍ د یارې نه دی د کوره وتښتېدو، دا ښځې بیا پېښور ته څنګه راغلی و؟ دې تعلق خو صوابۍ سره و. دلته دی رشته دار دی او دی چې کوم لور ده هغه سرحد یونیورسټۍ نه ډي پي ټي کې ول دی او ډاکټر سره هغه د انټرني جاب هم کوي، نو دی دلته شفټ شوي و. دې د وجې شفټ شوي چې یاره هلته کلي چا څه سترګې نشم لګول د غیرت او د پښتو وجې هغې صوابۍ پرېښوه راغلو دلته. نو دې سوی په دغه ورځ مې بیا څه پلانینګ وکړو د دې ښځې دپاره، دی ډایرکټ په هغه کور کې ویشته نه که نه څه انه بانې ورته کړې ده، په بانې راایستې ده؟ ده وویل چې ما خو 2-3 ځله کوشش هم وکړه چې د ښځې سره خپل تعلق ټیک کړم، ایون چې ښځې له پاسپورټ هم جوړ کړه، دی چې افغانستان ویزه به ده ته هم ولګوم او ځان ته هم ولګوم. د قاتل چې د وخت تېر کړی دوبۍ کې هغه ځای نه دی ډیپورټ شوی، د پاسپورټ هم بلاک شوی دی. دی چې زما پاسپورټ کې ایشوز و اسټ کېده نه، ما کوشش وکړه ما چې د ښځې سره واپس رجوع وکړم او د سمېدو کوشش ما وکړه. په دې دوران کې ما ته محسوس شوه چې دا سمېږي نه، ما زور حرکات باندې واپس روانه ده. نو ده یو ټرای کړی و افغانستان ته تلوم د وجې د دې وجې د پښتو د غیرت د وجې چې دلته چا سترګې نشم لګولی، زه به افغانستان ته لاړ شم نو د شرم نه به خلاص شم. چونکې ملزم دغه وی چې وسوسې به یو شان راتلی. په دغه ورځ ما پلان کا، ما ماشومان د کور او کشر یو ماشوم را سره موږ ووتو بهر،
خزه دلته نه رو باسله اخذ یې راوسته د روټین کې به راتلل د هغې له ښه اعتماد ورکړو او د سره زه یو ځای بیا اوسېدم نو دغلته چمن کې مې کېنو نو هلته مې بیا وویشته 15 ډزه مې وویشته 32 بور پسټل باندې دې څه وایي چې دغه ورځ باندې ما څه د کور په کتلو په بانه دا ښځه راوباسلې وه یا کراچۍ ته د تلو په بانه رسېدې او 2-3 ځله دوی وویل چې نه پېشتخره کې اوسېدو کوم چې کم فیملی سره اوسېدو دې رشته دارانو بس ورځ هم ډېر وشوې 2 میاشتې کار تېرې کړې وې هغې هم باقي تنګ شو دې ته مې وویل چې دا کور به موږ ورو او پلان نه دا و چې زه به کراچۍ ته بیا دې نه پس لاړ شم دې اوس گرفتاری د ثوابې کې څنګه شوې ده سر دی چې وکو کا واپس لاړه صوبې ته نو روټین چیکینګ کې پولیس دې چیک کړی د سره په بیگ کې ګوتې کې د اسلحه کوم تماچا هغه سره وه هغې په شک بنیاد باندې راکوز شوی دی بیا چې ریکارډ باندې کتلې پولیس سټیشن کې نو هغې نه پته لګېده چې دا خو 302 کې پی اوم دی فواد خان دا کم ملزم چې تاسو گرفتار کړی دی چې پهلې خپل رور ویشتې اوس یې ښځه ویشته چې کله د نم تفتیش کوو نو دته څه اخپیماني وه په دې دونه کیسونو باندې بالکل جی دا ویلې چې زه په دې خپل کړو باندې اخپیمان یم خو اصل وجه دا ده چې هغه وایي چې دا کم حالاتو ما وکتل په خپل سترګو باندې چې دومره په مینه باندې واده کول هر څه کول او د هغې باوجود هم بیا اعتماد پیدا نه شي نو اعتماد یې ختم شو په هر څه باندې ده د دې څو بچي وو جي د دې 15 بچي وو جي د پسې دلته اوس څوک سفارش له ترې راغلی دي نه بالکل جی د بس څوک سفارش نه راغلی دا چې کومه دا خبره وکړه چې دلته نه زه تلم که نه نو دې څه وایي چې په لاره زه چېرته څه یېرېدم را یېرېدم نه دا دونه موده دی ګرځېدو نه بالکل هغه وایي زما چې کوم کار مې کړی ښه ټیک ټاک مې کړی دی د خپل غیرت نه مې کړی دی د دې وجه باندې فواد خان تاسو خو ډېرو زیاتو تاڼو کې ایسې چوپ پاتې شوی که نه دې دوران کې دا شکایت زیات شوي نه دي چې دا اکثر واده شوو ښځو باندې داسې الزامونه لګي تاسو وایئ بالکل جی خدا بس غیر اعتمادي شي اعتماد پیدا نشي بل اصل پکې مین مسله دی چې د کور چې کوم خلک ډېر بهر او کور کې داسې ځوانان نور دغې نه ایشو دا جوړېږي پکې اکثر مونږ وایو چې جاینټ فیملی کمباین فیملی په یو کور کې د ټول خلک اوسېږي خو چې هغې کې فرض کو زلمي کسان وي نو بیا دا قسمه مسایل بالکل دا ایشوز پکې بیا جوړېږي پولیس له دا شکایت راځي ډېر راځي هسې میاشت کې به څونه شکایت داسې د ښځې خاوند راځي تقریبا زیاتره داسې راځي او پولیس یې خوځی دی بل چا تللی نه شي خاص کر پولیس دپاره راځي نو موږ ته زیات د دې پتې چې میاشت کې ډېر راځي داسې ما اورېدلي وو چې دنه کله تاسو تفتیش وکړو چې لکه مطلب شرعي خبره خو دا ده چې تا به دا ښځه طلاقه کړې وه نو د هغې باره کې ده څه ویلي هغې باره کې دا ویلې چې یاره زما د ورور پلین کولو چې دوی به میز نه لر کړو نو موږ به دواړه خپلو کې واده وکړو د دې وجه باندې د دې د یارې وجې د خپل ورور وجلې پهله د حق مهر د څه خبره کوله جي حق مهر دا کوله چې یاره طلاق د دې وجې نه ما نشو ورکولی بیا چې په 98 کې 1998 کې ما 15 تولې کالي 1 لک روپۍ چې کوم دا ماهواره نو دا ما نشو ورکولی نو ما طلاق هم نشو ورکولی وجه نه ځکه بیا مجبور و چې به دغه یو لاره دې سره بالکل د یو لاره ورسره وه چې د آخري مرګ و بس دا یې لاره کومه وقوه چې شوې وه د هغې تفصیل خو تاسو د ډي ایس پي صاحب نه او د ایس ایچ او صاحب نه واورېدو زموږ په معاشره کې یو بدقسمتي دا ده چې څومره وخت تېرېږي تعلیم زیاتېږي په جوماتونو کې اوس دې حوالې سره هم خبرې کېږي خلکو ته نصیحتونه کېږي خو که موږ وګورو نو دا د لیور او د ورندار په فیملی کې د خلکو دغسې تعلقات د واده شوو ښځو پردو سړو سره تعلقاتو دا واقعات چې کوم دي دا ډېر زیاتېږي اوس هم پرون په پېښور کې داسې یو وقوه شوې ده چې یو سړی وایي هغه زه محنت مزدورۍ له تللی وم وایي ورور راته اطلاع وکړه چې یاره ستا کور ته پردی سړی راغلی دی وایي چې زه کله رالم نو هغه پردی سړی د خپل کور کې خپل ښځې سره ګیر کړی دی د دې مطلب دا دی چې دا واقعات کم دي دا کمیږي نه زیاتېږي خو یو خبره یاد ساتئ د دې ملزم سره چې کله ما خبرې وکړې نو ده وویل چې ما ټول عمر د دې بچو دپاره محنت مزدوري کړې ده د ټول بچي چې کم دي نو تقریبا زلمي دي دومره وخت د واده شوی دی دی وایي ما په خپله ښې کپړې نه دي اچولې خو د دې ښځې او دې بچو دپاره ما د ښو کپړو د ښه پیزار او د ښه سیالۍ چې کم دی هغه کوشش کړی دی هغې نه باوجود دی وایي چې یاره زما په سوچ کې هم نه راتلل چې زما ښځه به زما یا رور به یا زما ښځه به داسې کار کولی شي نو لږ مطلب دې شیزونو باندې ځان پویول پکار دي کم ښځه کم پیسې کم عزت کم کور چې زموږ په نصیب کې لیکل شوی دی په هغې باندې صبر کول پکار وي د حرامو کارونو آخري انجام همدغه چې یا رسوا کېدل او یا قتل کېدل نو الله دې وکړي چې موږ د رشتو په تقدس باندې ځان پوه کړو